ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هر قسم حمد سلام تعرفنا الله رب العالمين لپاره دي. زمون د ټولو خالق مالک رازق دی، وحده لا شریک ذات ہے. هغه په ذات او صفات کې څوک شریک نشته. زمون او تاسو د رحمای لپاره د هدایت لپاره د لارو خدای لپاره د اسمان نه کتابونه نازل کړي دي او خپل خواږه بندګان رسولان رسولي دي. دې آسماني کتابونو سلسله په قرآن مجید قرآن حمید باندې ختم کړی دا او د رسولانو نبیانو سلسله زمان او تاسو په پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې مکمل کړی دا. الله رب العالمین د حمد و ثنا تعریفات تحمیدات او کبریای نرستو بشمارا درودونه سلامونه دي زمون په خوږ نبی کریم رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم باندې. د مختصر بسلام نرستو الحمدلله ثم الحمدلله د الله رب العالمین په فضل توفیق او احسان سره ډیر عظیمه مبارکه بیان شوه د تیر شو او دا غي نرسو دا اختر د خوشالۍ د ورځې نو دا الله رب العالمین په هر یو کار کې حکمت دی. په دې کې هم ډېر حکمتونه دي. هغه حکمتونه د هغې نه یو حکمت دا دی چې بنده شکر ګزار جوړ شي، د الله تبارک وتعالی شکر کوونکی بنده جوړ شي. بولے بوجی درمیان کی فلسفہ دامن کو قرآن کی بیان شوی دا او دا اختر فلسفہ ہم کو قرآن کی بیان شوی دا. دروجی درمیان کی حکمت سو کو قرآن کی بیان شوی دے او دا دی اختر دا خوشحالی حکمت سنے دامن کو قرآن کی بیان شوی دا. دروجی مقصد سو قرآن کی بیان شوی دے او د دې خوشالۍ مقصد څه دی دا په قرآن کې بیان شوی. لکه د روزي مقصد لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ، پرهیزګار شئ. دا د روزي نیولو فلسفه حکمت او مقصد په هغې پسې بیا خوشحالي راغله. نو خوشحالي څومره اهمه ده چې د انسان زړه خوشاله وي، دا وایي نو بادشاهي ده او د خوشحالۍ ډېر فواید دي. څنګه چې د غم اثرات وي په انسان باندې، بعض وخت کې داسې یو غم په انسان راشي چې تک نور ویښته یې په بدې ورځو کې تک سپین شي، دا د غمونو د لاسه.
نو د غم هم اثرات دي او د خوشحالۍ هم اثرات دي. نبی علیه السلام په غمونو کې هم خندا کوله، د هغه په مخ مبارک به همیشه مسکراهټ چې د هغې په انساني بدن باندې ډېر ښکلي اثرات پرېوځي د خوشحالۍ. نو د دې مقصد فلسفه حکمت په قرآن کې الله تعالی دا فرمایي چې خوشحالي در کوم د څه لپاره چې تاسو ورته څه کوئ؟ د الله تعالی شکر ادا کړئ. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. دپاره دې چې تاسو دا ګنتي پوره کړئ شمار او الله تاسو ته هدایت راکړی دی. په هغې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کړئ، د الله رب العالمین بڑائی بیان کړئ. ولعلکم تشکرون او دپاره دې چې تاسو شکر کوونکي بندګان جوړ شئ. نو په خوشحالۍ کې څه مطلب مطلوب دی؟ ګورئ د انسان ژوند د شروع نه تر آخره پورې په امتحان کې دی. په دې دنیا کې څه دي؟ په دې دنیا کې یا غم دی، دکھ درد تکلیف دی، یا وقتي عارضي خوشحالي ده. د دې نه علاوه نور څه په دې دنیا کې نشته. نو مؤمن بنده ته حکم دا دی چې په وخت د مصیبت کې به صبر کوي او په وخت د خوشحالۍ کې به د الله شکر ادا کوي. او کوم چې شکر کوونکی بنده وي د هغه ډېر زیات فضیلت دی. شکرګزار بنده چې جوړ شي. او شیطان په دې خبره لږ پسې لګېدلی وي چې په وخت د غم کې انسان ته وسوسې اچوي چې دې تکلیفونو مصیبتونو کړاوونو صرف ته لیدلی وي او بیا چې یو وسوسه راشي دا یو وسوسه ځان ته نورې وسوسې راکاږي. دا سوپر کمپیوټر درته پروت په دې کې هر قسم فایل دي. نو خوشحالۍ فایل پکې هم دی، د غم فایل پکې هم دی. د غم فایل دې کولاو کو نو د هغې څخه ډېر شغمونه به تا ته هغه راښکاره کړي. یو محرومي د ځان ته رامخته کړه نو ستا دا سوپر کمپیوټر چې دی دا به ډېر شغمونه تا ته هایلایټ کړي چې ستا په ژوند کې دا محرومي هم ده، ستا په ژوند کې دا محرومي هم ده، دا محرومي هم ده، دا غمونه دا په تا باندې تېر شو. خو که چېرې هغه فایل ته بلکې د خوشحالۍ فایل کولاو دوه فورمې دي په دې دماغو کې. د امرود دانه چې کوم دی هغه تاسو کولاو کوئ، هغسې د دماغ چې کوم دی د شکل او صورت او په هغې کې هم دوه حصې دي. نو په دې دماغو کې هم دوه حصې دي، یوه حصه ښۍ طرف ته ده، یو چپ طرف ته. دا ښۍ طرف ته کومه حصه چې ده دا به همیشه تا ته د نیکۍ لاره کوي. په دې کې ښه سوچونه راځي، مثبت سوچونه. دوه قسمه سوچونه یې یو ته وایي مثبت سوچ او بل ته وایي منفي سوچ. نو مثبت سوچونه ښۍ طرف ته راځي او منفي سوچونه نیګیټیو سوچونه هغه چپ طرف ته راځي. چې کله یو انسان د الله شکر په یو عمل شروع کړي نو ډېر شي خبرې ورته الله رب العالمین راوخته کوي چې ګوره دا مونږ د الله رب العالمین نعمت دی پته. او یو انسان دا وایي چې اے مولوي صاحب، اے خطیب صاحب، اے شیخ صاحب، اے ډاکټر صاحب، ما ته یو داسې نسخه وښیه چې په هغې نسخه باندې زه عمل وکړم او زه د الله تعالی شکرګزاره بنده جوړ شم. ولې چې د نورو سوچونو، منفي سوچونو، محرومو سوچونو، د غمونو سوچونو ډېر تنګ کړی یم او ډېره ناشکري رانه کېږي. نو اے روحاني جسماني ډاکټر، ما ته یو داسې نسخه وښیه چې زه په هغې باندې عمل وکړم او زما دا دماغ چې دي دا ښه شي. دا چپ طرف ته دماغ مې بوده شي، دا ښۍ طرف ته دماغ مې راویښ شي. نو د هغې لپاره زموږ خوږ نبي کریم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ډېره بهترینه نسخه بیان کړې ده
څوارلس سوه کاله مخکې دا نسخه بیان کړې ده. علما ناست دي، قاریان ناست دي چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. صحیح مسلم کی حدیث ہے چې ته داسې وکړه که ته ښی طرف ته فاعل کولاول غواړې د شکر فاعل نو د هغې لپاره ته په دنیا کې هغه چا ته ګوره چې هغه ستا نه په درجه کې لاندې وي، ستا نه زیات محرومه وي. ځکه چې د دنیا کوم نعمتونه ستا سره دي ته به په هغې د الله شکر ادا کوې. یو سړی پیدل روان دی نو هغه د هغه چا ته ګوري چې هغه په پښو معذوره دی، دی به په دا شکر ادا کوي که نه چې ښه ده نه راسه سایکل شته، نه موټرسایکل شته، نه ګاډی شته، خو الله راته لاس او پښې روغ راکړي. ګورئ دا بل د الله بنده دی خو په پښو معذوره دی. او یو سړي سره سایکل وي نو هغه د هغه چا ته ګوري چې هغه پیدل روان وي. ولې که هغه ګاډ والي ته ګوري نو هغه به وایي چې خلک ګاډو او دغه ته ورسېدو جازونو ته او زه به دې سایکل دریا کړم. نو هغه د هغه چا ته ګوري چې هغه پیدل روان وي نو دی به په دې سایکلو ته الله شکر ادا کوي. یو سړی په موټر سایکل دی نو هغه د سایکل والا ته، یو سړی په هغه ګاډو کې دی نو هغه د جازونو ته نه ګوري چې خلک په جازونو کې ګرځي او زه په دې ګاډو کې ګرځم هغه باړه ګاډي ته. که د ځان نه دې په دنیا کې اوچت کس ته وکتلو نو ستا سره چې کوم موجوده نعمتونه دي په هغه نعمتونو ته الله شکر نشي ادا کولی. ځکه چې ډېر شي نعمتونه دي. کله داسې یو کس راغی او ډېر فریادونه یې وکړل، یو ماهر نفسیات ته راغی، قسما قسم ډاکټران وي، د سترګو ډاکټر جدا دی، د غوږونو جدا دی، دا خدمت خلق دی. په دې کې څه د دماغو نفسیاتي ډاکټران هغه راغلل چې زما دا مسلې دي، دا مسلې نو بیا دومره د ژوند نه کم شوی یم چې واما خودکشي مې وکړه. نو هغه ورته ویې خودکشي خو ستا د مسلې حل نه دی، وایي دا راته ووایه چې تا کله ښځې ته طلاق ورکړې، تعلیم ما ته ووایه په کوم تعلیم؟ هغه ویل څه خبره وکړه دا ته څه وایي ډاکټر صاحب په ښځې ته طلاق ورکړم، زما ښځه خو زما سره محبت کوي، زه به هغې ته طلاق ورکړم. نو هغه دوه قسمه خانې ځان ته مخې ته ایښې وي چې په دې یوه خانه کې به هغه خبرې لیکمه چې کوم نعمتونه د ده سره شته، او په دې بله کې به هغه څه لیکمه چې کوم نعمت د ده سره نشته. نو ده ولیکلو چې بهي د ده ښځه د ده سره محبت کوي، دا خو نعمت شي، او د ده هم د خپلې ښځې سره محبت. بیا ورته ویې ښه دا راته ووایه چې ستا په بچي چې هغه کینسر مرض لګېدلی او هغه کله لګېدلی او کله وفات شوی. هغوی ډاکټر صاحب لیونی شوم، الله دې نه کړي چې زما بچو باندې کینسر مرض وي. وی زما بچه خو روغ موټ دي، څوک د دین تعلیم حاصلوي، څوک دنیوي تعلیم حاصلوي، ډېر زیات دغه هغه ولیکله چې الحمدلله د ده بچي ژوندي دي او دې د خپلو بچو نه مطمئنه دی. داسې بله یو خبره ورته وکړه چې هغه دا راته وایه چې چې ګوډه بچه وه هغه کله پېښ شو. نو هغه وایي زما دواړه ګوډې صحیح سلامت. نو هغه ولیکلو چې ګوډې هم ټیک ټاک. داسې یو څو په هغه وروسته خانه کې یوه خبره هم ولیکلی شوه او وروسته خانه کې هغه ټولې خبرې ولیکلی شوه. بیا ورته هغه مخامخ وي ګوره د الله بنده دومره نعمتونه دي ستاسو چې نعمت ته نه ګورې که نه نو بیا به ته مصیبت ته ګورې، دا شیطان ته ونه پرېږدي. که دا چپ طرف ته دې دروازه بند نه کړه نو خو په دغې دروازه به سوچونه راسي. ته چپ طرف ته دروازه بنده کړه، محرومیان ځان ته مه یادوه، کوم نعمتونه چې ستا سره دي ته هغه ځان ته رایادوه، په هغې شکر کوه. نو د شکر باندې شکر ته ګوره درې ټکي دي که نه، د قرآن مجید په هر یو ټکي 10 نیکۍ دي که نه، په هر حرف 10 نیکۍ دي، او که الله وغواړي د هغې نه زیات دي په هر حرف. اوس ګورئ صبر صحیح ده، صاد با را 3 حرفه شو. نو په دې 30 نیکیو کې دا کم از کم
او دا سواد په الله تعالی پیدا کوي چې د باس تړلې او د دې ستړلې دې دا پوره جمله شو صبر لا وشه دا نو پته لګي چې دا سواد څومره اهم دی دا بي څومره اهم دی او دا دې څومره اهم دی په دې کې یو معنی پاتې نو دا چې په دې حقونو ځان کوی نو بیا دا تعالی پیدا راځي ځان په نو کوی صرف حروف دي دا الفابet حروف دي توجیه او په قرآن کې د دې وجنه چیلنج دی مشرکین او منکرین ته چې دا د هغه الفابet نه د هغه حروف توجیه جوړ د الله کلام دی کم حروف توجیه کم الفابet چې تاسو په خپل جملو کې استعمالوي یو طرف د تاسو مګرې بل طرف د الله کلام څومره فرق دی نو محترمو شکر هم درې حرف دي شین کاف را او دا شکر چې دی دا محافظون دی دا جالبون دی څه مطلب چې شکر محافظون دی جالبون دی مطلب ستاسو کې روغې دي په دې سترګو شکر ادا کوه دا به انشاءالله خرابېږي نو د دې په حفاظت کې ولې یو قدرتي چیزونه دي که نه هغې ته وایي انمول بې قیمته چې تا ته میلاو شي دا هغه واقعي هغه انمول دا هغې څه قسم قیمت لري او دا چې کوم سترګې الله موږ راکړي دې ته وایي انمول د دې قیمت نشته دا ځای چې کومه په کروڑه او ارباو په ځان ته سترګې ولګوو د هغې په مول قیمت به یې کړی موږ دومره نادان یو که نه چې د کوم شي قیمت یې د هغې قدر کوو لکه دا 20,000 اخیستل دا 50 په دې کې لاک روپۍ لګول او کوم شی چې فری موږ ته میلاو شوی انمول د هغې قدر کوو چې کوم شی انمول دی د هغې په دنیا کې هغسې مثال نشته یو عالم وایي په لارې روان وم او هلته کې انګور ځوړند او ما چې وکتل چې ډېر ښکلي انګور او د هغې نه خوشبو م راته د انګورو خوشبو یې پرې لګوله وی زما ورته زړه وشو چې د انګور زه شربو خورم نو چې کله مې ورته لاس ورکړ بیا هغه نقلي و ما یې دا وشوکړه په اصلي که په نقلي کې اوس د دې په دې لاس لګولو باندې پته لګي چې دا نقلي او که دا زه خولې ته کړم د دې څه قسم ذایقه نشي چې کوم انګور الله پیدا کړي دي نو هغه څومره قدر و قیمت والا داسې چې سترګې تاله الله راکړي دي د هغې څومره قدر و قیمت دی غوږونه یې راکړي دي په هغې باندې اورېدل کوي څومره قدر و قیمت دی نو شکر چې دا ادا کوي نو دا محافظ دی د هغې نعمت په کم نعمت چې ته د الله شکر ادا کوي او دا جالب دی جالب مطلب دا دی چې دا ځان ته نور نعمتونه راکاږي ستا ډوډۍ غوندې دوکان دی ته په هغې د الله شکر ادا کوه دا کوه هغه باندې دا لوی د هغې نه به فیکټري او کارخانه جوړه شي ستا چې لویې لویې کارخانې خو چې ناشکري د پکې راغله تکبر د پکې راغی نو زوال به شروع شي چې زوال شروع شو هغه فیکټریانو او کارخانونه به لاس راغېږي د ناشکرۍ یوه جمله هغه هم چې کوم دی الله توبه وکړي انتهایي ناخوښ وکړي یو کس و په هغه پسې د زموږ استاد ته به ملاقات له دعوت پرې ورکړو ځکه چې د هغه کلاس پیلو او بیا یې سبق پرېښو او کاروبار یې شروع کړل په صدر کې د هغه څلور دوکانونه او د هغه د یو یو دوکان قیمت چې کوم دی هغه کروړو ته نږدې و او دغه چې کله زمونږ د استاد خبره کوله شیخ عبدالواحد سیالابادي حیات دی الله د هغه په ژوند کې برکت وکړي سیالاباد کې ډېر غټ دیني مرکز یې اوس جوړ کړی کله چې ورته خبره وکړه چې داسې جومات دی د مدرسې لپاره د تعاون ضرورت دی نو هغه ورته ویل خبردار زما سره راځي که نه زما کلاس ویلوي راځه خو ما ته د چندین عمره نه د جومات سره تعاون کوم نه د مدرسې سره تعاون کوم او نه د یو غریب سره تعاون کوم د هغې وجه دا ده چې دا څومره مال دا څلور دوکانونه چې زما په دې صدر کې دي دا ما په دې خپلو موټو باندې ګټلي دي
دا پیسې مې ګټلې دي او دا ما جوړ کړي دي، دا د غریبانو لپاره، د جومات د خرچه کولو لپاره او د مدرسو لپاره. زموږ استاد ورته دا خبره کوله چې دا الله بنده را مټې درته چا راکړي، ته وایې چې دا ما په مټو محنت کړی، په لاس اوبو مې محنت کړی، ما خپل دماغ استعمال کړی دي، قیمتي دماغ مې دي، نو دا دماغ چا راکړي؟ دا خو الله راکړي. نو په دې باندې وویل د الله حصه ده. هغه وایي ما ته تقریر مه کوه، وایي که دعا سلام نه راځي راځه، که چندین راځي مه راځه. داسې ورځې تېرېدې په هغه باندې بیماري ولیدې، په هغه کس باندې بیماري ولیدې، علاجونه هغه ډېر وکړو، ډېرو ډاکټران له حکیمان له خلک بیماره شي، ډاکټر ته لاړ شي، دوایي ورکړي، دا خو ذریعه ده، شفا خو الله ورکړه. ډېر علاجونه هغه وکړو، ښه نه شو. هغه ته د پیسو ضرورت شو، یو دوکان یې خرڅ، هغه پیسې په ځان ولګولې، بیا هم ښه نه شو. دویم دوکان یې خرڅ کړو، دو دوکانه د وفات شو، هغه پیسې په ځان ولګولې، ښه نه شو. دریم دوکان یې خرڅ کړو، آخري یو دوکان پاتې شو، د دریم دوکان هغه پیسې هم په ځان ولګولې، ښه نه شو. څلورم دوکان یې هم خرڅ کړو، او چې هر څه ختم شو، نو بیا ورته الله رایاد شو، وی یا الله زما سره پیسې وي، د پیسې په غرور او تکبر او فخر کې مبتلا ومه، اوس رانه هر څه یا الله تا واخېستله، اوس باجزه شوم، اوس مې تا ته رجوع کړه، یا الله ته ما له شفا راکړه. الله تعالی هغه له شفا بیا ورکړه. نو محترم او عزتمندو، په نعمتونو به انسان د الله شکر ادا کوي، دا شکر محافظ دی، او که ناشکري کوي نو نعمت نه الله تعالی دا په دنیوي معاملاتو کې، په دنیا کې به هغه چا ته ګورې چې هغه ستا نه په درجه کې کوز دی، ستا خپل مکان دی، بل سړی کرایدار دی، هغه ته ګوره وایي ګوره الله ماله دا خپل مکان راکړی، هغې به خو د الله شکر ادا کوي که نه. موږ په ډېر شي نعمتونو کې راګیر یو، خو موږ په یو نعمت هم د الله شکر نه ادا. بکر بن عبدالله المزني رحمت الله علیه په بازار کې یو سړی ولیدو، بوج یې وړ راوړ، بازار ته ورشي، هر یو سړی مجبوره دی ځان خپلې پیسې ګڼي، د چا څه کاروبار دی، د چا څه کاروبار دی، څه پکې که ډوډۍ والا کار دی، نو د هغه د ډوډۍ کار و، بوج به یې اوچتاو، چې بوج به یې اوچتاو، الحمدلله الحمدلله روان به ویل الحمدلله سبحان الله، دغسې لاړ او بیا راغی، بیا یې د بل چا هغه بوج چت کړی، بیا یې الحمدلله ویل. نو د بکر بن عبدالله رحمت الله علیه فرمایي چې دا کس وګوره دی د ډوډۍ کار کوي او دومره د الله شکر ادا کوي، او څه خلک هغه په کورسو باندې ناست دي، په انډر باندې هغه په آرام سره بګۍ ورته لګېدلي، او چې لاړ شي په ترتیب باندې بار بجا وي. زه خو ټیک دی ایران کې مزدور دی، پر محنت کوي، او د دې محنت په اثرات کې په لاس شو او په دې مټو کې الله قوت هم پیدا کړي چې سړی ورته اعلان شي چې عام کسان خو دا بوج نه شي اوچتولی، خو چې څوک د ډوډۍ کار کوي د هغو مټې الله مضبوطې کړي، او هغه الحمدلله الحمدلله استغفرالله. نو ده ترې نه تپوس وکړم چې ای خپلې ځوانه، زه خو ستا دې حوصلې ته حیران شم چې د ډوډۍ کار کوي او ته الحمدلله الحمدلله، او د دې مخ نه دې چې کوم دی نو موږ کوم دی هغه مخ دې منور روحانه دی، د دې څه وجه ده چې ته الحمدلله واستغفرالله ډېر وایې. هغه وایي الحمدلله خو د الله په نعمتونو وایم چې چېرته ورته ګورم نو د الله نعمت دی، سترګې د الله نعمت، غوږونه د الله نعمت، ژبه د الله نعمت، ناس او پي د الله نعمت. زموږ په دې وجود کې دومره نعمتونه دي چې انسان ورته حیران شي، کوم نظام چې الله رب العالمین په دې وجود کې دننه کوم تارونه چې په دې سپاینل کورډ کې د ریړ دا هډې چې کوم ده په دې کې چې کوم موارد دي او کوم نظام الله رب العالمین یې د انسان ورته حیران شي، په دې هر څه د الله شکر ادا کول فرض دي. نو هر طرف ته د الله نعمتونه دي، په هغې ځکه زه الحمدلله وایم. بل طرف ته ګورم چې بعضې وخت کې سره د پوهې نه، بعضې وخت کې چې کوم دی په نادانۍ سره ګناهونه راته کېږي، نو خپل ګناهونه راته رایادېږي، په هغې باندې زه استغفرالله وایم.
نو داسې خلک هم په دنیا کې شته دی ځکه په دنیا آباده ده نو په دنیا کې به د ځان نه کمې درجې والا درلود خو په دین کې به د ځان نه اوچتې درجې والا که تا 100 کتابونه ویلي نو بل به 100 کتابونه ویلي نو ته به هغه کس ته ګورې چې ډېر علم کړی دی ځکه چې ستاسو چې کوم لږ علم دی په هغه به ته فخر نه کوې لکه بعضې خلک په خپل علم باندې په فخر کې په تکبر کې راشي ګورې یو دنیادار سړی دی هغه په خپل ګاډي په جهاز فخر کوي تکبر کوي دا خو د نقصان خبره ده خو د هغې نه فرقه د نقصان خبره دا ده چې یو سړی په خپل عبادت باندې دا تکبر وکړي فخر او غرور وکړي او په خپل علم باندې فخر او غرور وکړي نو په علم کې به د ځان نه اوچت ته ګوري ځکه چې که په علم کې د ځان نه کوز ته ګوري نو تکبر به راځي او که په کوز پسې ته لاړې نو ګمراه کېږي به ولې علما به موجود دي ته به علما پرېږدي د دین مرکزونه به پرېږدي وایي به یو کانکي ځای کې یو پیر دی په هغه پسې ته ځمه درمونه کوي تعویضونه کوي موډا تعویض به په زعفران لیکو موډا تعویض به په زعفران لیکو اوس یې زما او ستا په وینه لیکي که څوک پرې بد ګڼي نو بدې ګڼي زیارچلي که خبره سپینه لیکي نو تا ته وایي چې دا تعویضونه لیکل غواړي دا په زعفران لیکل غواړي دا داسې کول غواړي دا داسې کول غواړي نو هېڅ ته به دې ګمراه کړي نو که په علم کې ګوري نو د اوچتو خلکو ته به ګوري یو سړی داسې په یو پیر پسې ته لاړو نو هغه څنګه ګمراه کړي ورته ویې ګوره د نفس سره مجاهده پکار د نفس سره مجاهده پکار ده ته داسې چل وکړه چې ته به ګن راواخلې په جیب کې به یې کېږي چې کله دې خوشبو ته زړه کېږي نو هغه ګن بوی کوه نو هغه په جیب کې د ځان سره غول ګرځول دا بیا د پیرانې بې علمه پیریان ګوره په علم کې به بې علمه سړي پسې ته نه ځي په علم کې به علماو پسې ته ځي چې هغه د قرآن و حدیث په رڼا کې دا خبره نو هغه به وایي چې دغه څرګند به یې په جیب کې ګرځاوه او کله نا کله به یې راواخیست او بېګاه به نو خلک به ترې هم پریشانه شي چې دا ورته څښا ویلې نو چا ورته ووایي چې دا ته څه کوې د الله بنده په غول باندې اخته شوی دومره ښه عقیدې والا کس وي دا چا ګمراه کړی هغه ورته تاسو په دې خبره نه پوهېږئ تاسو ته کتابونه ګورئ تاسو په دې خبره څه پوهېږئ دا خو زه د نفس سره جهاد کومه زما نفس ماته وایي چې خوشبو عطر ګل قسمه قسم خوشبوګانې غواړي نو پیر صاحب راته ویلي چې په جیب کې دا ګن ګرځوه چې کله دې نفس عطر غواړي بس دا بوی کوه نو بس زړه به دې ډکېږي بیا به دې نفس چې کوم دی نو هلته تلم دا وګوره بې علمه خلک په خپل هم ګمراهوي او تا هم ګمراه کوي نو ګوره په حدیث کې راغلي که ته د الله شکرګزار بنده جوړېدل غواړې چې ته په هر وخت د الله شکر ادا کوې او د الله نعمتونه تا ته رایادي په معمولي یو بله خبره به الله تعالی ډېره ترقي راکړي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم هغه چاته په دنیا کې ګوره چې ستانه په درجه کې کوز و خو په دین کې په کوزو خلکو پسې مه ګرځه په دین کې په اوچتو خلکو پسې ګرځه د هغوی په علم زده کوي نو د الله په نعمتونو باندې به ته د الله شکر ادا کوې ډېر ښه نعمتونه دي نو په هغې نعمتونو کې خوشحالي ده او په خوشحالي انسان څه دی د الله شکر ادا یو حدیث کې راغلی دی وهم مکمل شو دا حدیث به تاسو ته ووایم په سند کې لږ ضعف دی مفسر ترمذي کا حدیث دی دارنګه امام حاکم راغلی دی چې زمونږ خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې الله تعالی ما ته پیشکش وکړو چې د مکې بطحا وادي هلته یو وادي و کنه د هغې نوم و بطحا څنګه چې موږ په دې علاقه کې د غرونو جدا نومونه یې د وادیانو جدا نومونه یې
وکته غواړي د بدحا وادي به الله تعالی د سونېږي هغې کې چې څومره کاڼې دي څومره چې کوم دی نو کړمار دی دا ټول به د سونې شي د هغې هغه خاوره به د سونې شي او چې چېرته بیا یې استعمالوئ یې په جوماتونو مدرسو جهادونو که ته دا غواړې نو الله تعالی به د مکې بدحا وادي د سونېږي نو نبي علیه السلام څه وفرمایل چې نه یا زما رب زه دا نه غواړم زه خو دا غواړم چې یو ورځ په باغې کې باندې روټۍ وخورم په هغې باندې ستا شکر ادا کړم او بله ورځ ما ته د خوراک څښاک څه میلاو نه شي نو صبر وکړم نو ما ته د شکر ثوابونه هم میلاوېږي او د صبر ثوابونه هم میلاوېږي زه خو داسې ژوند غواړم نو هغه خوشحالي چې وي د هغې مقصد دا چې ته پکې د الله تعالی شکرونه ادا کړې نو روژه تېره شوه د روژې نه وروسته بیا خوشحالي د روژهدار لپاره دوه قسمه خوشحالي وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر یو په هغه خوشحالي ده چې د روژې اختر جوړوي موږ جوړ کړو الحمدلله درېیمه ورځ ده نو دی به د خپل اختر باندې خوشحالي کوي وفرحة إذا لقي ربه او یو بیا هغه خوشحالي ده چې د خپل رب سره د ملاقات وي او په یو روایت کې راغلي چې په روژې اختر کې خو دی په دې اختر خوشحالي جوړوي خو چې کله په آخرت کې د رب سره ملاقات کوي نو په روژو باندې به دی خوشحاله ځکه چې د روژې بدله جزا اجر ثواب چې کوم دی هغه صرف یو الله ته معلوم دی بل چا ته معلوم نه دی وانا اجزي به او بعض شارحین وایي چې د هغې بدله چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی دیدار دی نور چې کوم ثوابونه ګټي د هغې هر عمل خپل اجر او ثواب دی خو د روژې ثواب او بدله چې د هغه د الله سبحانه وتعالی دیدار دی نو د دنیا د خوشحالي خو موږ ولیدله او الله دې زموږ په ژوند کې برکت واچوي او بار بار دا خوشحالیان موږ ته نصیب کړي الله تعالی دې موږ د آخرت او خوشحالۍ نه محروم نه کړي او د لمانځه نه وروسته به انشاءالله د عزت د جلدې اعلان دی نو تاسو ښه په اخلاص سره چې کوم دی نو په هغې کې خپله حصه واخلئ